جوړه کوي او ځانونه او دا څنګه مې زنګېږي دا خو بیخي د شرم کار دی هغه اوس خلک موږ ته میسجونه کوي وایي تاسې پر دا 10 کاله پر څنګه وژنګېدله لږ ژر یې زما صاحبه لولو ګټ دورې وزنګېږه دورې ګېر د کوچنیانو چمونه مې شروع کړي دي دا تاسې اوس مشرانه د خدای روی دي نو کې فکر وکړئ سنجس وکړئ زما د هغه ټولو مجاهدینو مشران ته پیغام دی مشران دي زما پیغام ورسېږي د ولس غم وخورئ په ولس پسې سر وڅرخوئ ولس مو ښځې کوچنیان اوس به 10,000 خرڅوي کونډه وي یتیم راولاړېږي خپل کور به چلوي ته راولاړېږې ته ما ته په څانګو کې زنګېږې په کابل کې ته ناستې په څانګو کې زنګېږې شرم هم نه درته درېږي د دا څانګو سینه کې فکر وکړه چې ته په څانګو کې زنګېږې زما ولس ته لوږې مري لږ فکر وکړئ په ریاض د خدای او که به د بل اداره کوي یا به د بل غلامان یاست دغه زه درته وایم چې سجدې په خدای او په رسول قسم یې که به د یوه ادارې غلامي کوئ او داسې مه کوئ چې ولخوارې چې منځې کونه منځې ته د بل غلامي ولې کوې ته زه تاسې پوهېږئ چې یوه 10 رقمه خلک دلته راولاړ شي د فلاني ځای کې د راغلي د فلاني ځای کې د راغلي دي تا په ځان د بل ملک ته دننه کړي دي والي دې د بل ملک ته راویستلی دي دغه یې د بل ملک ته راویستلی دي ته دلته خپل ستا ملک و دوه سړي نه لري چې ته د بل ملک ته راولې زما ټولو مشران دغه پیغام دی چې د خارجي سړی باید په افغانستان کې نه وي او د افغانستان د ولس غم وخورئ سید زما ټولو مشران ته دا پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته